نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين صدق الله العظيم. سورة الأعراف نهم پارا یوسل اتسل وختم نمبر آیت دی. مکی رکو کی دبنی اسرائیل دواغی د پخوانو قومونو د ځایونو بطور عبرت کار کېدل بیان شو. پس په دې آیاتونو کې د بنی اسرائیلو د موسی علیه السلام نافرمانی ذکر کی یا په مخکې آیاتونو کې د موسی علیه السلام د تورات واقعہ اشارتن ذکر کیږي. اس په دې آیاتونو کې د موسی علیه السلام د تورات د حاصلولو د پاره لل او داوی د قوم بغاوت او نافرمانی ذکر کیږي. یا په مخکې آیاتونو کې د الله رب العالمین د طرفنا د موسی علیہ السلام سره د تورات وعده ذکر کیږي. اوس په دې رکو کې موسی علیہ السلام ته د الله رب العالمین د طرفنا د تورات ملاوي دل ذکر کیږي. موسی علیہ السلام چې کله کوه دور تلاړو د تورات د حاصلولو د پاره دلتا سامری چې خپل نومي موسی ابن مظفر د سراسر زرو چې د قوم د فرعون نه عاریتن د واده د پاره اخیستی. نو کله چې فرعون سره د خپل قوم هلاک شو هغه سرزر د فرعونیانو د سره پاتې شو. موسی علیہ السلام په غیر موجودګۍ کې د سره زر ویلې کړل او د دین د سخی په شکل باندې یو ډانچه جوړ کړ. او کم وخت کې د سامری په ماشومواله کې چې جبرئیل علیہ السلام ورته پیروړل هغه وخت جبرئیل علیہ السلام د اس د قدم خورا د سامری ځان سره خو دی و نا خورې د سخی کې واچولا د سخی په خلی کې نو د سخی سم سخی په شان جوړ شو او د आवाज کو. موسی علیہ السلام چې په کوم وخت پیدا شو نو په هغه وخت باندې سامرین پیدا شو. د موسی علیہ السلام تربیت د فرعون په کور کې وشو او سامری خپل مور په غره کې وګرځاو. جبرئیل علیہ السلام الله پاک را لېګو د خوراک سکات بندوبست ورته وکړو. سامری د دنو موسی ابن مظفر دی سامری کې کلسخی جوړ کو او جبرئیل علیہ السلام په پکم اس باندې راوړو داغه د قدم خور د ځان سره خو دی وا ناغه چې په دې سخی کې واچولا نو سم د سخی کې جوړ شو او आवाज به کول. نو دو موسی علیہ السلام په غیر موجودګۍ کې د قوم توي چې موسی علیہ السلام خلال د الله ملاقات تا خود موسی علیہ السلام نه خدای پاتې شوی نعوذ بالله. نو بنی اسرائیل د سامری د سخی عبادت شو. نو کله چې موسی علیہ السلام لاړو د خلکو د بنی اسرائیل د سخی عبادت شروع
او مخکې درس کې ذکر شوی مو چې دی بني اسرائیل موسی علیه السلام ته وی چې موږ لم داسې یو خدای وګوره څنګه چې د مشرکانو بوتان او دام تیر شو چې فرعونانو به د غوا عبادت کولو نو دلته خو د غوا بچی ملو شو نو دوی ذهنن هغې ته برابر شو نو موسی علیه السلام په غیر موجودیت کې دی شرک کې مبتلا شو کله چې موسی علیہ السلام واپس راغی د قوم حال یو کته چې قوم خو په بت پرستی کې مبتلا د سخی عبادت کې ډېر زیات وسو او د قوم ته چې تاسو ډېر زیات یو ما خلا تاسو له تورات نه درو تاسو د سخی عبادت شو موسی علیہ السلام سره د تورات تختیب هغه تختیب په جلدې باندې کې خود لري د خپل رور د سر ویختو د ګری ویختي اونې ول د غصې په حالت کې تفسیر جلالین لیکي چې په خلاص باندې د سر ویخته د هارون علیه السلام اونې ول او په ګسلاس باندې د هارون علیه السلام د ګری ویختي اونې ول اوزان ته راخ چې تا د قوم ته نه کتل دا قوم ول د سخی عبادت کې زه تلیم ول تورات وروړم مدیر راغلی د سخی عبادت کې شرک کې مبتلا هارون علیہ السلام ته زما د موضوع دا څه خبره ده د موضوع او تبطور شفقت وي زکه د امور خلق ته ګران نیکانو خلق ته مين دي ګران الله دې موږ تاسو ټول ته مين دي ګران دي خلقو کما او تصویر دي زمړ کولم دا دومره ماته وسه او تما د ګیرو د سر د وختونه مراکا دا خلق په ما خوشحالي کې چې تما داسې راکا موسی علیہ السلام خپل رور پرې خو د الله پاک نه سوال وکړ یا الله زمانه د رور سره زیاتې شو ما ته معافي وکړه او زما د رور ته بخنه وکړه تفسیر جلالین لیکي چې د موسی علیہ السلام ځان سره په دعا کې دارور ذکر یاد کړ چې دارور اوس خوشاله شي چې خبرانه نشي په دعا کې یاد کړ نو د موسی علیہ السلام په غیر موجودیت کې د قوم دا شرک د دینه بعد بیا بنی اسرائیل سره سو واقع او شاب ان شاء الله بیان شي نو الله دې شاده فرمایي واتخذ قوم موسی او انو قوم د موسی علیہ السلام بنی اسرائیل من بعد پس د موسی علیہ السلام د کوه تور دتلون من حلیهم د کالون عجلن سخی جسدن یو ډانچا له خواب چې دا غي د پاره د غوا پشان आवाज سامری ولا جوړ او هغه आवाज الم يروا دینه انه لا يكلمهم چې یقینا دا بود دا جسد د دوی سره خبر نه کوي ولا يهديهم سبيلا او نه رهنمایي کوي دوی ته د نه غلار اتخذوا دوی داسین ولو په خدای باندې وكانوا ظالمين وبظالمان ولما سقط في ايديهم وهر كل شيخ بما نشلدي بعبادت دسخي باندې ورأوا بي في انهم قد ضلوا يقينا دي خو گمراشو قالوا ندي توبه واستلوي لئن لم يرحمنا ربنا کچر رحم انکی پم رحم نو کړي پم باندې رب زمونږه ويغفر لنا وبخنه مونږ نو کړي لنكونن من الخاسرين من بخا مقاشو د تاوانيانو ولما رجع موسى الى قوم اركلت واپس راغ موسی عليه السلام خپل قوم ته غضبانا په وسی حالت کې اسف نو د خفغان په حالت کې یو خوا وسدي بل خوا خپل دا مسکر قال موسی عليه السلام بئس ما خلفتموني من بعد دیر بد غشی چې تاسو خلیفہ جوړ کړی زمانہ بعد زه چې تل تاسو اسه شیخ دې نیول دا موږ غلط کار کړ اعجلتم امر ربکم ای تاسو وړاندې والی کړی دي په حکم در رب تاسو یعنی تورات تاسو لاندې دي حاصل کړو د عبادت کو شروع کړی دا جلد مکړه والقى الالواح او کی خود لتخطيط التورات پتیزه با واخذ براس يخيه او ویني ولد سر ويخت خپل رو يجره اليه ځان ته اقراق قال ابن ان القوم استضعفوني او هارون علیہ السلام اے زما د مورزیا یقینا د قوم ز کمزور غنلم
وکادو یقتلوننی او قریب چې دې ز قتل کړي فلا تشمت بی الاعداء پس تم خوشاله وا زما پنیولو باندې دشمنان ولا تجعلني مع القوم الظالمين او تمام مگر دو پنیولو کې د ظالمانو سره قالوا موسی علیہ السلام رب اغفر لي رب تماتم بخنو کدی رو سره زران زیاته شو ولی اخي او زما دې رو سم بخنو کدی خوشاله شي وادخلنا في رحمتك او تمون داخل کا بخبل رحمت کی وانت ارحم الراحمین او تدیر رحم کون کے ذات واخداون الحمدللہ رب العالمین